الله الرحمن الرحیم نه پوهېږه چې زما اوس در ورسېږي غونډه که نه بلکل راسي دوسې په پښې باندې ډېر مزل وکړو په ټول نه اول زه د پښتین کوم که لار دی که بار دی د ټولې ډېره شکریه ادا کوو چې دیغ دی د موی پوره بحثیت یو پښتون او اوس څه کړی و صرف د موی پوره نه زه وایه چې دا اوس چې کومې موی پوره دی دا د قوم د پوره شي بیا په مو هم بده نه رسي بیا په بل هم بده نه رسي په دا خوره کښې امیر سره مشر منظور پښتون بیان شي کړی دی په یوه خامخا چې لیاو غلامي قبلوي لیاو د غلامۍ نه بغاوت کوي په دا کښې موږ د بغاوت یار خوښه کړې د غلامۍ نه دې خوښه کړې د هر ظلم د هر زیاتۍ او د هر موږ د هر ظلم د هر زیاتۍ او د هر جبر خلاف باغیان یو موږ د هر مظلوم د هر صحیح خبرې او د هر انساني حقوق او انساني ولاړ یو موږ سپورټ خو د هر چا به وکړو چې څوک د انسانیت دپاره ولاړ وي خو چې څوک د پښتنو وطن د خپلواکۍ او د دغې وطن د یو داسې ژوند چې په دغې وطن د لاهوري او د پنډۍ نه بلکې د دغو بچو اختیار وي د داسې هرکله دلته په دې خاوره باندې د جبر او د ضلالت ژوند دې حد ته رسېدلی دی چې جیل هغه ریاست دومره په ما جبر کړی دی چې زما په کور نه د جیل دیوالونه ښایسته و زما کور یې راړنګ کړی دی زما وطن یې زما وطن زه رښتیا درته وایم ما ولیدل چې کوم پاخه دیوالونه د ده د جیل جوړ و زما د خټو کورونه یې ړنګ کړي وو دغې ریاست دومره جبر کړی و چې دا دلته استحصال جبر د خلکو بېروزګارۍ ته په دملې د لاسه د دوی په خپله خاوره د دوی شتون نه منل د دغې د وجې زموږ کورونه دومره تباه شوي دي چې جیلونه هم فرق نه راته کوي منظور پښتون په دې بس که بیان وکړی دی په دا والا سره هر کله موږ چې دلته راوچت شوي یو خبره مو کړې ده ډېره په پوره امن مو کړې دی خدای دې خبره هم نه اوري او یوه کیسه درته کومه زه یې سپیشل دا ملک جابرانو ته کومه چې لکه څنګه تا میرانشاه بازار ونړولو بولډیزر دې پې وچلولو او په هغې نه بعد چې خلک صرف حقوق غواړي ته نه پرېږدې داسې که ستا لاهور چا ونړولو ګیله خو به نه کوې بیا دا ته ګوتې چا نه دي درړیې ستا لاهور بس ته زما میرانشاه نړېدلی دی زما د وزیرستان د باجوړ مندې ژړېدلې دي د خپل ځان د جوړولو مستولو دپاره چې ته مست شې ته چرب شې زما د مندو زما د خویندو او ماشومانو نه دی اوښکه تویې کړې دي د خپلو څربولو دپاره د 63 اربه ډالرو دپاره په دې خاوره حقیقت دا دی په دې خاوره په یو صورت هم موږ دهشتګردي نه منو آیا که څوک بغیر وردي په اوږدو څڼو کښې راته کوي او که څوک یې په وردي کښې په وړو وړو قلم کټ کښې راته کوي په یو صورت کښې موږ په دې خاوره دهشتګردي نه منو او دلته ټولې ادارې دوی قابضې کړې دي صرف د ځان د سهولت دپاره عوام هم قابضول غواړي پته به لګي موږ پښتانه یو پر شا تک موږ په مخ درځو که په دې کښې مرګ راځي که ژوند راځي که جیل راځي
په ایمان درته وایم چې داسې ورته تیار یو چې په قسم سره درته وایم چې ما په جیل نه بهر چې د پښتنو کوم غم درد لیدلو بغ نه جیل ښه ډېر سکون و کم سے کم مخامخ مې پښتانه په شړو نه ولیدل د دوی لمدې سترګې مې نه لیدلې زموږ دپاره ما ته به ملاقات ته څوک راغلل ویلې تنګ شوی خو به نه وې ستړی شوی خو به نه وې ما ورته چې د خپل وطن دپاره په هلو ځلو کښې چې څوک جیل ته لاړ شي یا زخمي شي یا بل مصیبت ورسوي هغه به د اوس وي چې پرې تنګ شي منظور پښتون د خپلې خاورې د دغې خاورې د پښتنو د خاورې سوچه شکل به ورپېژندو چې دا خاوره دومره اسانه نه ده چې هر څوک ترې راشي وینې دې توی کړي او لاړ دې شي 1.5 لاک پښتانه په پښتونخوا کښې مړه شوي دي د دغې پور د دغې بدل د دغې پیغور موږ ته پروت دی دا په موږ قرض پاتې دی منظور پښتون هر هغه ځوان هر هغه مور هر هغه خور هر هغه سپین ږیری چې په دې چوکونو کې په دې غرونو کې بې ګناه په کوم شکل شه هم ووژل شو د هغې تپوس به خامخا کېږي خدای دې تاسو آباد لري مزید ما د دې دپاره دلته خبرې وکړلې چې تاسو په پیدل روان وئ او ما دا بوج و ستاسو په پیدل تګ او ما په آرام ولاړ ومه ما ته دا آرام ولاړ نه خوند راکوه نو ځکه ما وویل چې تاسو څومره ملګري راغلي یئ ملاقات وشو استقبال وشو په دې نه پس به بیا هم سره میلاویږو فلحال تاسو ته اجازت دی زه ځم ما په